السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ګرانو قدردانو ورونو او خسته علماء کرام ورونو، دا ویډیو زه صرف د دې لپاره جوړوم چې ما سره یو ډیر زیات قدردان زما ورور دی، ماته ورور ویلی دی ماشاءالله. زما ګران قدردان ورور لیلا یو نامي ګرامي ډانسر چې پوره خیبر پښتونخوا د شوبې سره تعلق لرونکي خلک یې مني، او بیا دې خوا ما سره د خوا کې زما بل ورور ناسته ماشاءالله فرزانه چې وی د کې پی کې مشهور خواجه سراو کې او د خواجه سراو د دې لپاره ډیر زیات د دوړه فکرمند دي، خدمت کوي د غي هر قسمه درد او غم کې دی منډه تړي وهي. نو دې سره نن ملاقات لراغلی ما ته هم ورور ویلی دي، او دا یو میشن دی، یو مقصد دی زمونږه چې وی مسلمان انما المسلمون اخوه، مسلمان د مسلمان رور دی. د الله درزا د پر دی چې ځکه ملاقات لراشم دی ډیر قدر کوي، دی ډیر عزت کوي او ډیر مینه کوي، احترام کوي. پزړه کې د الله سره مینه ده، پزړه کې د خپل خو پیغمبر سره مینه ده، او د الله نه غواړي یا رب کریمه زمونږ د زړونو غوستا په اختیار کې دی الله مونږ ته هم د هدایت د دروازې کولو کې، او یا الله مونږ هم داسې ژوندۍ راکې سوال کوي جاړي یا الله مونږ ته ماغه لار کولو کې چې بګم لار باندې یا الله ته خوشاليږي، یا الله مونږ د نفس او د شیطان په چال کې بدلدل کې راګیرو. رب مونږ الله تعالی ته غواړو، رب زمونږ د زړونو خوستا په اختیار کې یا الله زمونږ د زړونو بدل کې. دغه درخواست ماته زما د ورور لیلام کوي، دغه درخواست ماته زما د ورور فرزانم کوي، او د نن ملاقات دراغله مخصوصي، او ان شاء الله دعوت ورکوم چې د دې چې څومره شاګردان دي نو هغه ان شاء الله جماعت ته مال راولي په تشکیل کې راغلی ما، او هغه سره بلګه خبره کوم، د الله خبره به کې بیا ورته دعا کوم، او چې څنګه زه دعوت راغلی مولا او څنګه وسره د مینې د محبت د پرځونې وروړي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خپل پیغام وروړي، او دې په مینه محبت وورید د دې مینه د محبت دي. ان شاء الله زه امید کوم چې لیلا هم راځي. لیلا راځي به بالکل ان شاء الله، او فرزانه ان شاء الله راځي به. جل جلاله دې راتلونکي مستقبل روخانه کې رب ذل جلال دې در سره زما د هدایت دروازې کولو کې، الله دې در سره زما 15 وخت خشوع خضوع ول منځونه نصیب کړي، الله دې ورته د قران عظیم شان تلاوت نصیب کړي، او الله جل جلاله دې ورته د مرګ نه مخکې د مرګ د تیاری توفیق ورکړي. او ان شاء الله د درخواست دواړو ته کوم چې ان شاء الله زه تشکیل کې راغلی ما، او خصوصي دي فنکارانو اداکارانو سندرغاړو او خواجه سراو دې شوبې دې ملګرو ورونو پسې راغلی ما، او امید کوم چې دا دعوت به دې قبلي. الله جل جلاله دې زمونږ د دې د ملاقات د خپل رضا سبب ګرځي. ما سره عبدالوحید صاحب راغلی، مولانا عبدالوحید صاحب په دې خواجه سراو باندې خفقېږي، په دې فنکارانو باندې خفقېږي، زه خو نه لرم او یو کال د الله په لار کې راوته ما، خو ان شاء الله د دې چې څه قسمه خدمت وي عبدالوحید صاحب مته وي، او زه خو ماشاء الله چې زما ژوند د خلکو سره تیر شوی دی. الله جل جلاله دې په دې عمل باندې زمانه او زما د يرون راضي شي. دې چې راغلی عبدالوحید صاحب راغلی دی، رب ذل جلال زمون ګناهونه معاف کړي، زمون د الله پاک خیره خاتمه په ایمان کې ورونو هر چا سره محبت وکړي. دا بعضی که ګناهګار دي، خو د خدای ګناهګار دي، د توبې دروازه کولو ده، داسې به توبه وکړي چې الله به د ژوندۍ بدله کړي. نو ان شاء الله العزیز د هر هغه مسلمان ورته درخواست کوم چې ته په سپک نظر مه ګورئ، د توبې دروازه کولو ده چې کله انسان توبه وکړي الله پاک ټول ګناهونه معاف کړي، او بیا بل روایت کې راځي چې دا ګناهونه الله پاک په نیکو سره بدل کړي. ان شاء الله درخواست د ټولو ملګرو ته ورونو ته خويندو ته کوم چې منځونه 15 وخت کوي، الله ان شاء الله موږ راضي شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.